بسم الله الرحمن الرحيم فصل في ابطال الجزء الذي لا يتجزأ. د دې فصل کې دا کم سبق چې را روان دی چې جز لا يتجزأ دی باطلی، نو د دې نه مخکې تمهیدن یو څو خبرې زده کول پکار دي چې د سبق باندې سړی ښه په اسانه طریقې سره پوه شي. نو لومبۍ نمبر خبره دا ده چې جسم چې کوم جسم طبیعي دی، نو جسم طبیعي تعریف مې درته مخکې کړی و، دلته کې مختصرا دا تعریف یاد وساته چې جسم طبیعي هغه یو جوهر دی چې په هغې کې ابعاد ثلاثه طول، عرض او عمق، ابعاد ثلاثه متقاطعه چې دا په خپلو کې یو بل قطع کوي، یعنی د یو بل مخالف وي. یعنی اول به ته په لمبایي باندې یو خط راکاږي، نو دا طول د دې جسم شو، بیا به د هغې په منځ باندې په سیدهوالي باندې کراس کې یعنی جمع شکل به ترې جوړ شي، یو بل خط به راکاږي، دا به د هغې دپاره عرض شي، او بیا به د دې په منځ کې په ضرب شکل غونته کې به یو بل خط بوځي، دا به د هغې دپاره عمق شي. نو په یو جسم کې به طول واخلي، عرض به واخلي او عمق به واخلي. نو دا طول او عرض او عمق چې ته په یو جسم کې واخلي، نو جسم طبیعي دغه یو جوهر دی چې په هغې کې ابعاد ثلاثه طول، عرض او عمق متقاطعه فرض کول پکې ممکني، یعنی ته پکې فرض کولی شي چې په دې کې دا طول شو، دا پکې عرض شو، دا پکې عمق شو، او د یو بل مخالف په شکلن کې، نور داسې خارج کې نه. دې ته ویل کېږي جسم طبیعي. د جسم طبیعي دپاره دوه اقسام دي، یو جسم طبیعي مرکب دی، یو جسم طبیعي مفرد دی. جسم طبیعي مرکب هغې ته ویل کېږي چې هغه د مختلف قسمه اجسامو نه جوړ وي، د مختلف قسمه اجسامو نه جوړ وي، او چې د مختلف قسمه اجسامو نه جوړ دي ته جسم مرکب وي. دا بیا په دوه قسمه باندې دي. نو کله خو به دا جسم مرکب د داسې اجسامو نه جوړ وي چې د هغې طبیعیت به د یو بل نه مخالف وي، لکه انسان به واخلو، نو انسان د جسم مرکب دی او د داسې قسم شیزانو نه جوړ دی چې د هغې طبیعتونه د یو بل نه مخالف دی، لکه اور، اوبه، هوا، خوره، د هر ځان له طبیعیت دی، نو د یو بل نه طبیعیت کې مخالف دی، او بنابر مخالف د طبیعیاتو د شیزانو د اجسامو نه دا جسم جوړ دی. نو دې ته اوس ویل کېږي جسم مرکب، او جسم مرکب کې بیا هغه چې د مختلفو طبیعیت نه جوړ وي. او دویم نمبر جسم مرکب هغه دی چې هغه د داسې قسم اجسامو نه جوړ وي چې هغه متفقه الطبیعیت وي. لکه د دې مثال داسې واخله، لکه یو ځمکې یو ټوکړه واخله، نو د ځمکې یوه ټوکړه چې په منځ باندې نیمه کې دوه ټوکړې په خپلو کې راجمع شي، نو د دواړو طبیعتونه په خپل سره یو ځای دي، ځکه دا یو مماغه ځمکه ده، دا دویم مماغه ځمکه ده. نو دا جسم طبیعي مرکب دی، خو دا داسې دی چې متفقه الطبیعیت نه دی. او په دې اول کې ګڼ مثالونه جوړیږي د مختلفو طبیعیت نه چې څه راځي، لکه داسې حساب کا چې قسمه قسم شیزان کیدی شي. خښته واخله، نو اوبه هم پکې دي، خوره هم پکې ده، شګه هم پکې دی، داسې نور هم پکې دي. یو دیوال واخله، په دې کې داسې اجسام دي چې هغه مختلفه الطبیعیت دی، نو دا جسم طبیعي دی، مرکب هم دی، خو د مختلفه الطبیعیت نه دی. نو حاصل دا چې جسم طبیعي په دوه قسمه باندې، یو جسم طبیعي مرکب، یو جسم طبیعي مفرد. جسم مرکب طبیعي بیا په دوه قسمه باندې دی، ځان لدی، یو هغه دی چې د مختلف قسمه طبیعیتونو نه جوړي، او یو هغه دی چې د متفقه الطبیعیت نه جوړي. دویم نمبر موږ سره جسم مفرد دی. جسم مفرد هغې ته ویل کېږي چې هغه د اجسامو نه بلکې د اجزاو نه جوړي، د لاندې خپل اجزا وي.
دا دلته سبق کې چې کومه خبره ده نو په دې کې دا کومه فصل چې د لګولې دی فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا دا په دې جسم مفرد کې خبره کوي. نو دلته درته پکې مذاهب بیانوم، خو دلته ساده خبره اول د دین وره. اصل کې مسله په دې کې جوړه ده چې دا فلسفیان دا خبره کوي چې دنیا کې هر یو شی چې دا جوړ دی نو د دوه شیزانو نه جوړ دی، د هیولا او د صورت جسمی نه. د هیولا او د صورت نه یو شی جوړ دی. دا مخکې را روان دی چې هیولا څه ته وایي او صورت څه ته وایي، خو دلته دومره قدریات ساتي. او متکلمین حضرات وایي چې نه، دا هر یو شی د داسې اجزاو نه جوړ دی چې د هغې تقسیم نور مخکې نه کېږي. یعنی یو خخته ده ته ماتوا اخر کې به د دې اجزا داسې شي چې دا به نور تقسیم نه قبلی. نو موږ وایو دا خخته چې جوړه ده د داسې اجزاو نه جوړه ده چې هغه جز لا یتجزا دي، هر جز پکې نور تجزی تقسیم نه قبلی. او دی وی چې نه، دا جسم د جز لا یتجزا نه دی جوړ، بلکې دا د هیولا او د صورت نه جوړ. معال او مقصد د دې د خبرې داري که چرته دی جز لا یتجزا اومني، نو بیا به دا مني چې دا جز لا یتجزا حادث دی، ختمیدون کې دی. نو چې دا ختمیدون کې دی، اجسام ختمیدون کې دی، کائنات کې بار یو شی ختم شي، نو دې ته ویل کېږي قیامت. نو دا زمونږ د عقیدې اقرار او اثبات دی چې هر یو شی د جز لا یتجزا نه جوړ دی، ولې قیامت په قایمیږي او ختمیږي بار یو شی. او دا فلسفیان چې کومه خبره کوي، دا حکما د دې مذهب دار چې هر یو شی د هیولا او د صورت نه جوړ دی، نو دی هیولا او صورت ته قدیم وي، نه ختمیدونکي. نو چې نه ختمیدونکي جز لا یتجزا خو مني نه، نو چې نه مني نو دی وی چې یو شی ولاړ نه دی، روان دی، تقسیم قبلی مخکې. نو هیولا او صورت ته هغه قدیم دی، او قدیم په بنا باندې قدیم باندې ختمول راتلی نشي، نو قیامت نشته. بس دغه خبره. نو دلته خبره په جسم مفرد کې ده. خو دې جسم مفرد کې څلور مذهبونه دي موږ سره، خو د دې نه مخکې اول تقسیم به زده کړو، ځکه که تقسیم نه زده شوی نو په دې مذاهبو کې بیا تقسیم کې خبره کیږي، نو ځکه مخکې تمهیداً هغه تقسیم ته وخت. تقسیم موږ سره په دوه قسمه باندې دی، یو ته ویل کېږي تقسیم فکی او بل ته ویل کېږي تقسیم غیر فکی. تقسیم فکی دی ته ویل کېږي چې کله تقسیم ته په یو شی کې وکې او امتیاز فایده کوي په خارج کې. تقسیم فکی دی ته وی چې کله تقسیم ته په یو شی کې وکې او امتیاز په خارج کې راځي، دی ته ویل کېږي تقسیم فکی. لکه تا یو شی مات کو، په منځ د دوه کو، مړه دا سیو دی، چاړه باندې د پرې کا، دوه ټوکړې دی کا، نو په خارج کې یو حصہ د بل حصې نه جدا شو که نه، نو امتیاز په خارج کې فایده کو، دی ته اوس ویل کېږي تقسیم فکی. نو که چېرته تقسیم په خارج کې امتیاز فایده کوي، دی ته ویل کېږي تقسیم فکی. او که چېرته تقسیم په خارج کې امتیاز نه فایده کوي، دی ته ویل کېږي تقسیم غیر فکی. یعنی په خارج کې به تقسیم مخامخ نه ښکاري چې دا شی په دوه اجزاو کې تقسیم شو. اوس تقسیم فکی په دریو قسمو باندې دی. یو ته ویل کېږي قطعی، یو ته ویل کېږي کسری، یو ته ویل کېږي خرقی. فکی تقسیم بیا په دریو قسمو باندې دی، یو ته ویل کېږي قطعی، بل ته ویل کېږي کسری، او بل ته ویل کېږي خرقی. تقسیم قطعی دی ته ویل کېږي چې کله په نفوذ د آلې سره ته یو شی تقسیم کې، دی ته ویل کېږي قطعی. په نفوذ د آلې سره، په نفوذ د آلې مطلب دا دی چې تا چاړه راواغشته او غوښه کې دی دننه ورکه، غوښه دی پکې کټ کا او تقسیم دی کا، کیلو دی ته را جدا کا، 2 کیلو دی ته را جدا کا. نو نفوذ د آلې سره تا تقسیم وکړو که نه، چاړه آله دا دی په دې کې دننه کا او تقسیم دی پکې پیدا کو، په خارج کې 2 حصې لا 3 حصې لا 4 حصې پیدا شو. نو که نفوذ د آلې سره دی ته ویل کېږي تقسیم قطعی. دویم نمبر تقسیم کسری دی. کسری دی ته ویل کېږي چې په نفوذ د آلې سره نی، یعنی آله پکې ته دننه کې نه چې حصې پکې جوړې کړي، بلکې په مصادمه شدیدي سره، یعنی یو سخت شی راواخلې او بل شی په واخی او دې سره پای کې حصې پیدا کېږي، دې ته ویل کېږي تقسیم کسری. لکه پلک هغه غټ سټک ته راواغشتو
او هغه په ځمکه باندې وخې کاڼي باندې وکاڼي نو مصادمه شدیده پکې کېږي که او یو دوه درې ګزاره دی والو دا کاڼي په دوه درې حصو کې تقسیم شو نو په مصادمه شدیدي سره چې کوم تقسیم راشي دې ته بیا ویل کېږي تقسیم کسری. دریم نمبر دی تقسیم خرقی. خرقی تقسیم دی ته وایي په مصادمه خفیفې سره یعنی نرم داسې نه چې سخته جګړه سره نرمې سره لکه یو ځای کې خټی او ته روان یې او په هغې کې سړی وښویږي نو دا مصادمه شدیده نه مصادمه خفیفه ده ستا د ښویېدو سره خپې سره هغه خټه په دوه درې حصو کې تقسیم شوه لا کپړه ته شلی په خپله باندې نو معمولي غونته کې خراب پکې وکړي او په منځ یې دوه حصې کې نو مصادمه خفیفه ده مصادمه شدیده نه دوی ته ویل کېږي تقسیم خرقی. نو فکی تقسیم کې بیا درې تقسیم وشو قطعی کسری خرقی که چېرته نفوذ د آلې سره تقسیم قطعی که چېرته په مصادمه شدیدي سره تقسیم کسری او که چېرته په مصادمه خفیفي سره نو تقسیم خرقی. اوس دویم نمبر تقسیم واخله تقسیم غیر فکی. تقسیم غیر فکی په دوه قسمه باندې دی که چېرته امتیاز د دې تقسیم په خارج کې نه پیدا کېږي فایده کوي نه په خارج کې یعنی خارج کې اجزای دوه درې نه جوړېږي هماغه یو شی ښکاري دې ته بیا غیر فکی وایي. دا په دوه قسمه باندې دی یو ته ویل کېږي وهمي او بل ته ویل کېږي عقلي. وهمي دې ته ویل کېږي چې امتیاز د دې پیدا شي په ذهن کې خو په توهم د واهمې سره په جزئي کې چې امتیاز د ذهن په دې کې پیدا شي خو په توهم د واهمې سره په جزئي کې نو دې ته بیا ویل کېږي وهمي او که چېرته په تعقل د عاقلي سره په کلي کې پیدا شي نو دې ته بیا ویل کېږي عقلي. که چېرته په توهم د واهمې سره په جزئي کې په ضد کې نو دې ته ویل کېږي وهمي او که په تعقل د عاقلي سره په کلي کې نو دې ته بیا ویل کېږي عقلي. د دې آسان مثال جوړوم لکه تا ته یو سړی مخامخ وي چې بی دا دیوال دی نو ته ما ته د دې دیوال وایي چې دا دیوال څومره دی څو ګزه دی نو که موږ دې کې تقسیم وهمي اخلو نو داسې به واخلې چې ته به په خپل ذهن کې دا دیوال جدا جدا جزي فرض کړي یعنې داسې به ووایې ذهن کې به 1 فوټ راولي نو د دیوال نه ویښ نه به لږ بره پورې ته ذهن کې په سترګو باندې وګرځئ چې هلکه دې ځای پورې 1 فوټ شو بیا به لږ بره وګورې دا دې ځای پورې 2 فوټ شو دې ځای پورې 3 فوټ شو دې ځای پورې 4 فوټ شو دې ځای پورې 15 شو او د دیوال هغه بره سر ته ورسېدې دې ځای پورې دا 6 فوټه دیوال شو نو چې 6 فوټه شو نو دا خو تا هغه ټوکړي تقسیم سره شی معلوم کړو 1 غز او 2 غزه 3 غزه جزي دي دې ته ویل کېږي تقسیم وهمي. لا یوونه ته وګورې تا ته یو سړی وي چې هلکه داونه به څومرې په مقدار کې نو ته په ذهن کې ټوکړي تقسیم کې چې دا 1 غز دا 2 غزه دا 3 دا 4 هغه سره پورې ورسېدې تا وی هلکه دا 8 غزه دې ته ویل کېږي تقسیم وهمي. او تقسیم عقلي دې ته وایي چې ته ټوکړي پکې نه جوړې بلکې ویښ ته دې وکته د دیوال او د دیوال سر ته دې وکته او بس ویښ او سر نه یې ډایرک اندازه وکړه چې بھئی دا به زما په خیال اندازې په موافق ټول په ټوله وګرځئ دې ته اوس ویل کېږي عقلي. نو که لږ تقسیم سره پکې ته په ذهن کې شی معلومې نو دې ته بیا وهمي وي او که ډایرک کل واخلې او په یې باندې ډایرک اطلاق د فیصلې کې چې دا څومره دې ته بیا ویل کېږي عقلي. د تقسیم د اقسامو نه اوس ګوره جسم مفرد کې موږ سره 4 مذهبونه دي. لومبی نمبر مذهب د جمهور متکلمینو دی او د جمهور متکلمینو مذهب پکې داري چې دا جسم مفرد جوړ دی د جز لا يتجزا او دغه اجزا په دې جسم کې متناهي دي بالفعل دي. دا خبره زوته کې به وضاحت کوم چې په جسم مفرد دا جوړ دی د داسې اجزاونه چې هغه اجزا جز لا يتجزا دي هر جز لا يتجزا دي. جز لا يتجزا مرتوي داسې یو جز چې هغه نور تقسیم نه قبلي لکه د شګې یو ذره واخله چې نور تقسیم نه قبلي. نو دا جمهور متکلمین وی چې جسم د داسې اجزاونه جوړ دی چې هغه نور تقسیم نه قبلي خو دغه اجزا پکې متناهي دي او بالفعل دي لکه څنګه لکه سیو تر واخله په چاړه باندې تقسیم کنو 2 سه بیا 4 بیا 6 بیا 10 بیا 10 ورپسې ز چې تقسیم فکی پکې نور نه کیږي ها غیر فکی نه
تقسیم فکی پکې نور نه کېږي، قطعی وهمی قطعی عقلی قطعی کسری او خرقی دا درې وړه تقسیمات پکې ختم شي نور نه کېږي، یعنی دومره دی وړو کې کو چې نور تقسیم نه قبل. نو هغه اجزا اوس به متناهی شل به 50 په الا بشپېتی او بالفعل دی بالفعل باندې اوس راغو کرانه. نو د جمهور متکلمینو مذهب داري چې جسم مفرد د داسې اجزاونه جوړ دی چې دغه اجزا متناهی دي، جز لا يتجزأ، اجزاء متناهی دي او بالفعل دي. دیم نمبر مذهب د عبدالکریم شهرستانی دی. عبدالکریم شهرستانی مذهب داري چې اغم داوي چې دا جسم د اجزاو نه جوړ دی، هغه اجزا داسې اجزا دي چې جز لا يتجزأ دي خو متناهی دي بالقوه بالفعل غنوي. د دې مثال اومغه واخلا خو مونږ خو دلته کې سیولر چاړه را واغشت او تقسیمات هم پکې کول، نو آخر کې اجزا بالفعل کو او دلته کې مسله داسې کا چې اجزا تقسیمو ما بلکې ډایرک ورته وګوره پدې کې دنه پراته دي بالقوه بالفعل باندې خو به پويږي. بالقوه مطلب داري چې هغه استعداد او صلاحیت پدې کې شتي چې دنه دا شی جوړ شي خو لا جوړ شوی نه دي ته بالقوه وي، او چې کله تی جوړ شي بیا ورته فعل وي. لکه طالب علم ته عالم وي نو د پکې صلاحیت او قوت د دې خبر شته چې د علم کی او عالم دي شي خو لیکړه نه لري، نو دا بالقوه عالم دي. او کدی په حقیقت کې علم کی زده کړو کی نو اوس ورته ویل کېږي بالفعل عالم. نو دیم مذهب د عبدالکریم شهرستانی چې هغه جسم د جز لا يتجزأ او اجزاونه جوړ دي خو دغه اجزا متناهی دي بالقوه دي. دریم نمبر مذهب د نظام معتزلی دی. نظام معتزلی دا وی چې دا جسم د اجزاء غیر متناهی او بالفعل نه جوړ دی، نو چې غیر متناهی وي نو جز لا يتجزأ خو نه شو، جز لا يتجزأ خو ویل کېږي دته چې داسې جز چې نور تقسیم نه قبل نه چې تقسیم قبول نه کین خو متناهی شو، خو که تقسیم قبلی او رواني نو بیا غیر متناهی شو او بالفعل غیر متناهی دی، بالفعل غیر متناهی دا ته جوړ. دا مذهب خو باطل دی خو لکه د مثال داسې دی چې دا جسم با داسې اجزاو بالفعل نه جوړي چې دا غي به موږ تقسیم کوو، اول به پکې تقسیم فقی ختم کو، بیا به تقسیم وهمی پکې شروع شي، بیا به پکې عقلی به پکې رواني 2 3 داسې ورپسې ځان ختمي. عقلی خو ختمي نه ولې عقل خو فرض کوي او فرض خو په یو شی کې ختميږي نه چې تدوای دا دومره تقسیم شو دا دومره شو زا به ختميږي نه، نو دا به غیر متناهی اجزا شي او بالفعل بشي. خو مونږ ورته دا مذهب دستا مکمل باطل پدې دي چې غیر متناهی شي او بالفعل شي نو بیا خو به جسم ولاړ نه، ولې دا خو جسم کې دنه نه چې کله دی ودرېږي نو جسم به تی جوړ شي، خو چې جز روان دي نو جسم بسنګ جسم خو ولاړ یو محدودي دله خو حدران غو روان دي، نو دا باطل. او سلورم نمبر مذهب د مشاهین دی. دا مشاهین مذهب داري چې په جسم کې کم اجزا دي، دا کتاب کې چې کم زمنګ مذهب باطلې د متکلمین او خپل ثابتې نو دا غ مذهب چې هیوله او صورت والا دی وی چې په جسم کې اجزا شته خو غیر متناهی دي، جز لا يتجزأ خو نه مني ځکه که جز لا يتجزأ شي خو بیا متناهی شي. په جسم کې اجزا دي غیر متناهی دي او بالقوه دي، نو بالقوه نه خو جسم جوړیږي، لا تقسیم خو شوی نه دی خو پکې کې دي شي. خدا لا غیر متناهی په دې معنا نه وي، دا زده کا غیر متناهی او دا معنا ده چې رواني 1 2 3 4 5 ودري کینا. یو د غیر متناهی دا معنا ده لا تقف عند حد، یعنی ګوره چې کم اجزا ول راغو لکه 1 2 3 راغو نو دا خو متناهی دي، خو امکان پکې د دې خبر شته چې 4 دی راشي، چې 4 راشي نو متناهی شو، خو امکان پکې د دې خبر شته چې 5 دی راشي، چې 5 راشي نو متناهی دي، خو امکان د دې خبر شته چې 6 دی راشي، دا روان دي. نو لا تقف عند حد په معنا سره غیر متناهی دي. ناول په کې تقسیم فقی کې روان بی بیا چې هغه ختم شي نور پکې نه تقسیمېږي، نو بیا پکې تقسیم وهمی کې او وهمی چې ختم شي بیا پکې عقلی کې، نو عقلی خو په یو ادریږي نه، خو فرض د ذهن دی بس روان بی. نو دا سرور مذهبونه شو. مخکې سبق کې به ان شاء الله سبا نه بیا دا بیان کو چې په دې فصل کې وی چې جز لا يتجزأ باطل دی، نو دا په دې وجه باندې وی چې جسم د جز لا يتجزأ نه مني، نو هغه جز لا يتجزأ والباطل نه شي چې دی باطل کو، نو به جسم ترکیب ته باطل. جمهور متکلمین او مذهب باطلی او خپل مذهب د مشاهین او ثابتې چې هغه غیر متناهی بالقوه دي. واخر الدعوانا